ډېر چیلنجینګ کیس دی چې زمونږ کوم الوپیتھک ډاکټرز دي هغوی دې ته ویلي چې تاسو بالکل ماشومان به نه پیدا کېده. تاسو دې خبرې واورېدلي. انشا اویس موږ سره دې وخت په غېږ کې ده او د هغې والد صاحب هم راسره دی، خو د هغه نه به مو معلومات اخلو. ډېر مبارکباد هم ورته یو وایو چې د ټول نه مین کومه سټوري ده په دې کې، نو د کزن میرج په حوالې سره د اکثر خلک دا وایي که نه چې کزن میرج وي نو هغې کې ډېرې مسلې راځي. واقعي دي ته هم دا مسلې راغلې وي او ډېر تکړه سینیر کم ډاکټرز دي الوپیتھک هغوی ورته دا ویلو چې تاسو نور بچي بالکل نه پیدا کوئ. که چا نه ماشومان اخلئ نو هغوی نه واخلئ، خو تاسو نور بچي مه پیدا کوئ. ټیک شو جي. نو باسط ته پکې صرف ما راوله دي ملګري صاحب زه خبرې وکړم. دا راته اویس نوم دی ستاسو که نه؟ اویس نو څه ویل ډاکټرانو به څه ویلي؟ دا څو کاله پس شوې ده؟ دا 15 کاله پس شوې ده. څه به ویل ډاکټرانو به څه ویل چې څه چللی بچي ولې مه پیدا کوئ؟ موږ به چې لاړو چې هغوی تاسو د جینیټک مسله او جینز او دا 7500 جینز دی دې پته هم نه لګي. دا به یو تاسو جینز ټیسټونه کوئ او پته بیا هم نه لګي. نو ګرځېدلي چې شفا انټرنیشنل شو، پېښور شو، دا نوخار، دا ټول مردانه پورې چا به هم څه خول موږ تللي ولې مړه چې شفا انټرنیشنل پورې لاړو مردان خو نږدې دی که نه؟ او چې بیا لاړلې هلته لکه تاسو ته به هغوی څه چې به نور بچي مه پیدا کوئ؟ نه به پیدا تاسو چا نه والې که نه اډاپټ کوي. بالکل لکه مطلب تاسو ماشومان بالکل نه پیدا کوي ولې چې مطلب تاسو کزن میرج دی په دې کې زیاتره ماشومان بس تاسو معذور پیدا کیږي. دی ته ویلو جی هایدروسپیلس به پیدا کیږي. دیم ته ویلو جی دې لپاره بیا جی یو ډاکټر موږ ته ویل چې بیا به شنټ لګو هغه بیا کامیاب نشو جی. او شو کامیاب نشو بیا دا ماتره زوی د ماته تاسو یو پر سر بغل لاړ شي. جی جی جی. او الان کې موږ دغه نو خو چې بس لاړ الحمدلله الله تعالی فضل او کرم سره شکر. او بل بیا تاسو هغه نه بعد په دې یری دی چې پریګننسي خو شول خو ماشوم به لکه د ټول غټه خبره په دې کې دا وکنه چې مطلب ماشوم لکه ټیکو شي داسې ده که نه؟ لکه دا خو نه د ماشوم پریګننسي خو شول خو بیا سر ته رسول او بیا ماشوم ټیک کېدل. نو څه وایي ډاکټران ته تاسو چې ماشوم ټیک ده؟ الحمدلله برابر شی وجړلی وو الحمدلله ټیک ده خیر سره. نو په دې خوشحالۍ چې الله رب الجلال لور درکړل ځکه زموږ زیاتره خلک داسې شته چې هغوی لور شي نو مطلب موږ خو لومبې خوښ چې الله موږ له لور راکړي دې سره خپل برکات ډېر برکات به راځي انشاءالله ډېر برکات به راځي. زه دا دې ځای کې یو ډېر چیلنجینګ کیس دی چې زموږ کوم الوپیتھک ډاکټرز دي هغوی دې ته ویلي چې تاسو بالکل ماشومان به نه پیدا کېده. تاسو دې خبرې واورېدلي چې ستاسو کزن میرج دی او دې کې به تاسو مزید چې د ماشومانو ولې چې دوی به پریګننسي کله مشوله نو هغه ماشوم به ابنارمل و. ټیک ده جي. نو هغوی ورته دا وویلي چې به تاسو دې نه بعد چې د ماشومان مه پیدا کوئ. زه اکثر دا وایم چې د الوپیتھک ډاکټرانو په کتابونو کې د یو کمې بیمارۍ علاج نشته دی. نو د الله رب الجلال په کتابونو کې خو شته دی که نه؟ ځکه چې الله رب الجلال فرمایي د بیمارۍ نه مخکې ما علاج را لېږلی دی. که د ډاکټرانو یا د الوپیتھک ډاکټرز په کتابونو کې علاج نشته د الله رب الجلال په کتابونو کې علاج شته. دا تاسو کتلی شي یو ډېر چیلنجینګ کیس دی چې دې ته ډاکټرانو دا ویلي چې بالکل تاسو به اولاد نه پیدا کوئ ولې چې دې به کوم ماشوم پریګننسي به وشوله هغه به ابنارمل وه. او بیا ورته ډاکټرز دا ویلي چې تاسو بالکل د بل چا نه ماشوم واخلئ خو خپل پریګننسي بالکل مه کوئ. داسې وه الحمدلله زموږ نه علاج شروع کړو. دغه کیس موږ تقریبا یو کاله پورې ځان سره تقریبا 8 میاشتو پورې موږ ځان سره وساتلو. او نن تاسو کتلی شي ډېر ښکلي ماشوم الله رب الجلال ورکړی. ډاکټرانو ته په خپله باندې دا وایي چې بالکل روغه جوړه ده او دا څه عجیبه غوندې کې کمال شوی ده. نو زه دا وایم چې هومیوپیتي واحد هغه لاره ده چې په کوم ځای کې ډاکټر ودرېږي کوم ځای کې علاج ودرېږي هغه ځای کې تاسو له هومیوپیتي سایډ ته ورتلل پکار دی. او بار بار زه دا وایم چې څوک نا امیده شوي دي هغه د هومیوپیتي ډاکټر سره رابطه وکړي. انشاءالله الله رب الجلال به ورته صحت کامله هم ورکوي او الله رب الجلال به ورته دغه شانته کې ښکلي ماشوم هم ورکوي. عجیبه غوندې خبره دا ده چې دوی په کور کې 2 ماشومان الحمدلله شوي دي. ډېر خلک شته چې هغه مطلب دغه ډاکټرز ورته دا ویلي چې ستا علاج نه کېږي یا مطلب ته بچي مه پیدا کوه یا هغوی بالکل نا امیده کړي دي. نو آیا هغوی ته زموږ هسپتال سیټ ته راتګ پکار دی؟ زه ورته لومبې دا وایم چې تاسو ډاکټر صاحب له راشئ او دې نه علاج وکړئ انشاءالله رب ورکول والا رب دی خو خپل کوشش دې سره وکړئ انشاءالله رکوي. ضرور هر څه موږ خو بار بار دا وایو چې زموږ په لاس کې هېڅ هم نه دي. هر څه رب الجلال کوي. موږ یو وسیله جوړېږو یو ذریعه جوړېږو او ډېر مبارکباد درته وایم جي. ډېر مبارکباد مهرباني ډېره مننه. د راتګ مو ډېره مننه کوم. د ګفټ رالېږلو مو ډېره مننه کوم ولې چې د دې تاسو سره زموږ حق نشته دی. تاسو موږ له فیس راکړی دی تاسو موږ له پیسې راکړي دي موږ خپل محنت کوشش کړی دی خو دا زموږ دپاره ډېرې زیاته یو لوی حوصله موږ ته راکوي چې زموږ نه کوم خلک علاج وکړي او ښکلې ګډ فیډبیک موږ ته راکړي هغې سره موږ کې نور هم جوش او جذبه پیدا کېږي او موږ په دې وجه باندې چې مزید هم کوشش بیا دا کوو چې مزید هم خواري وکړو. تاسو ته ډېر مبارکباد وایو جي. ډېره مننه قدرمن.